أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. سورة نساء آيات نمبر 129. ولن تستطيعوا او تاسو هیڅ کله طاقت نه لري ان تعدلوا چې تاسو عدل وکړي بین النساء تشذ تر ما بین ولو حرصتم کڅهم تاسو د دې حرص کوي فلا تميلون تاسو مکرږي کل المیل کامل کوژوالی سره فتذروها چې تاسو هغوی پرېږدي کل معلقه لکه جوړول سي وان تصلحوا وتتقوا کتاسو اصلاح وکړي وتتقوا او تقوا اختیار کړي فإن الله كان غفورا رحيما نو یقینا الله سبحانه وتعالى كان ذي غفورا فربخشونك رحيما فر مهربان. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره ربط دار دي او مخکې آیاتونو کې د شذو د حقوقو په ارتباط باندې خبر راغله. الله سبحانه وتعالى فیوسل 28 نمبر کې فرمایل چې کوم شذ د خپل خاوند د بد اخلاقی څخه بیریدل او یادا چې هغه دې ته توجه نه کول نو پر دې دواړو باندې ګناه نشته چې پرداس یو کار صلح وکړي چې د دواړو لپاره مشکلات په دفع شي. نو شریعت په هغه کې د دې اجازه وکړي چې یو سړی تر خپل ځینو حقوق تیر شي او بل هم تیر سي تر سوچ اختلاف رانه سدا شدي تر دې چې نزاع او اختلاف یا افتراق پیښ شي. نو شذ ته شریعت د دې اجازه ورکړي چې دا د خپل خاوند د بد اخلاقی په صورت کې خپل د مہر څخه حساب دا معاف کړي او یا نفقه معاف کې خاوند توای چې تاسو خپل نفقه نه غواړ یا سکنا په کور کې اوسېدل معاف کړي. نو خاوندم چون کې حارس دی په انسان کې دا حرص دا مزاجن فروت دی طبعا پکې فروت دی. نو هغه وای په مقت کې شذرا ته پیدا سول نه پکې نه غواړي مہر معاف کړي. نو شذا بیا د دې حارس ده چې د طلاق سزا نه وساتي د بے سرپرستی سزا نه وساتي نو هغه ته بیا دا ګټه حاصله شو چې د طلاق د دې څخه خلاص شو. نو په دې صورت کې شریعت اجازت پر کړی دا د شریعت فیصله یا د مثال په توګه شذ بد اخلاقی خاوند د هغه پر بد اخلاقی باندې صبر وکړي او د هغه سره نور سختی و نکي مقابله و نکړي نو شریعت د دې اجازت هم کړی دی او بلکې دا بهترین عمل بللی. او کچیر د دې ټول صورتو باوجود سموالی نه راتلی بیا د افتراق اجازت هم کړی. خدای شرعي اصول شو دي او تر دې بیا یو لوړ معیار بیان کوي چې تر ټولو بهترین معیار نو دادی چې تاسو احسان وکړئ یعنی تاسو دا مکوئ چې د هغوی حقوق ورتلک بلکې د هغوی حقوق پورا ورکړئ او د خپل حقوق زیات غوښتنه مکوئ او تقوا اختیار کړئ. نو الله عزوجل بیا تاسو ته د دې ډیره بهترینه بدله درکړي. یعنی که شذ سره خاوند څه ناجائز اعمال کوي یعنی اخلاقی حالت کے برابر نوی په نفقه کې کوتاهی کوي په نور اصول کې کوتاهی کوي او شذ پر دې صبر وکي او دا اعتراض ونه کی ولو که شریعت دې اعتراض اجازه تر کړیو نو دا یو عظیم کار او یا خاوند د شذ پر بد اخلاقی صبر وکي طلاق ورنه کی پر هغه تنګرانه ولي نو دا یو عظیم کار ولو که په شریعت کې هغه جائز دي. البته یو مسله دا راوتل چې دا لازمی ده چې په صلح کې بدسي شرایط نه وي چې حرام حلال کی او حلال حرام کی. ځکه پیغمبر علی السلام فرمایي کل صلح جائز هر صلح جائز ده بین المسلمین د مسلمانانو تر مابین الا صلحا احل حراما مگر هغه صلح چې حرام حلال کړي او حرم حلالا او حلال حرام کړي حلال حرام کړي او حرام حلال کړي نو دا روانه ده. والمسلمون على شروطهم مسلمانان خپل تر مابین شرطونه ارشادلای سي د دې شرایط اجازت پرتسته
الا شرطا حرم حلالا مگر هغه شرط حرام دی چې هغه حرام حلال وګرځي. د مثال په توګه یو سړی په دې شرط باندې دی یو ښځې سره نکاح کوي چې هغه ښځه دا ورته وایي چې ته به هغه بله طلاقه یا به هغې ته نوبت نه ورکوې، نو دا خو دته روا وه چې هغه به نه طلاقوي، دته دا روا وه چې هغې ته به نوبت ورکوي. دا چې اوس یې دا شرط کښېښودی چې نه به ورکوي نو روا کار یې حرام. نو د روا کار حرامول دا حلال نه دي، دغسې صلح روا نه ده، دا حرامه ده، د دې څه به ځان ساتي. بله مسله دا راغلل که کومې ښځې د خاوند سره پر دې باندې صلح وکړل چې زه خپل نوبت پرېږدم او یا د خپلې نفقې مطالبه نه کوم یا د مهر مطالبه نه کوم، په دې کې شرعي اصول دا دي. کومه شی چې په وخت کې د صلح لازمي وو، کومه شی چې د دې خاوند پر ذمه د ښځې دپاره په وخت کې د صلح لازمي وو، نو هغه شی ساقط کیږي. مطلب دا چې ښځه یې آینده مطالبه نشي کولی. د مثال په توګه پر خاوند باندې لازمي وه چې دې ښځې ته مهر ورکړي، خو دا جنجال راغلی، ښځه راولاړه سول خپل مهر یې معاف کړي او یا یې د مهر څه حصه معاف کړه، نو دغه مهر چې په وخت کې د صلح لازمي وو دا اوس ساقط شو. مطلب دا چې ښځه آینده د دغه مطالبه نشي کولی. لیکن کم حقوق چې په وخت کې د صلح نه دي لازمي بلکې آینده نوي لازمیږي، یوه نه بله ورځ نوي لازمیږي، په هغوی کې ښځه مطالبه کوای شي، هغه نشي ساقطېدی. د مثال په توګه کومه ښځه د خاوند سره پر دې باندې صلح وکړي چې بس سیدي ماته نوبت مه راکوه، نو دغه چونکې هره ورځ نوي لازمیږي، نو هر وخت که دا ښځه مطالبه وکړي مطالبه کوای شي. او هر وخت که دا مثلا نفقه د هرې ورځې د جلا لازمیږي، نو که دا هر وخت دا مطالبه وکړي چې زما نفقه به بیرته ماته را شروع کوي، هغه ما چې کومه صلح کړې او نوره ماته ده، دا هغه مطالبه کولی شي، دا نه ساقطېږي. دا یو عمومي قاعده ده. پر روان آیات کې الله تعالی د انسانانو تر مابین یو ډېر عظیم اصل یږدي، هغه دا چې تاسو هر څونه کوشش وکړئ چې تاسو تساوا او برابري د ښځو تر مابین راولي، لیکن د زړه اختیارات دا ستاسو په قبضه کې نه دي. نو هیڅ کله تاسو د خپل زړه حالت په خپل کنټرول کې نسی راوستئ، ولو که ظاهري اعتدال خو به تاسې وکړئ د خپلو ښځو تر مابین، لیکن باطنی اعتدال چې قلبي حالت دی دا نسی راوستئ. الله فرمایي ولن تستطيعوا، تاسو هیڅ کله طاقت نه لري ان تعدلوا چې تاسو عدل وکړئ. یعنی عادتا دا خبره ښکاره ده چې تاسو عدل نسی کولای. هر قسم عدل چې هم دی ظاهری عدل وي او هم دی باطنی عدل وي دا نسی کوي. بین النساء د ښځو تر مابین، یعنی د خپلو کوروالاو تر مابین تاسو عدل نسی کوئ. هغه قلبي محبت چې د یوې سره ډیري د بلې سره لږ وي هغه ستاسو په کنټرول کې نه دی. ان تعدلوا چې تاسو عدل وکړئ بین النساء د ښځو تر مابین، یعنی قلبي محبت دا نسی کوئ. ولو حرستم اگر چې تاسو د دې حارسان یاست، یعنی که څه هم تاسو د دې برابرۍ او د دې عدل زیات حرص کوئ چې دا باید وسی، لیکن تاسو یې کولی نسی ځکه دا ستاسو تر اختیار وتلی. مطلب دا دی چې یو انسان د خپل زړه حالات په خپل کنټرول کې نسی اخیستلی، ځکه چې څونه تاسو د دې کوشش وکړئ چې تاسو د دوی تر مابین تساوا او برابري راولي، دا نه کیږي. ولی قلبي میلان دا د زړه یو طرف ته میلان ګرځېدل دا د انسان د اختیار وتلی، ولی ستاسو د قدرت وتلی خبره. نو ښکاره خبره د کوم شی چې د انسان د اختیار وتلی هغه کله انسان برابرولی شي، لیکن هو کله کېدلی شي برابر شي، خو دا کله برابرېدل په آیات کې نفي نه دي، یعنی عموما دا نشي برابرېدلی. کله ممکنه ده چې برابر نشي، د دې نفي په آیات کې مقصود نه دي. او بل غرض دا دی چې کله تاسو باطنی تساوا او اعتدال نسی کوئ، نو د دې مطلب دا نه دی چې ظاهری اعتدال به نو هم نه کوي، ځکه په آیات کې د ظاهری اعتدال په ارتباط خبر نه دراغله، بلکې د قلبي اعتدال په اعتبار خبر راغله. نو هغه کار چې تاسو په اختیار کې نه دی، شریعت تاسو په هغه نه رانیسي.
کوم شی چې تاسو په اختیار کې دي هغه پر تاسو لازمی دي خامخا به کوي. ځکه نو الله فرمایي فلا تميلوا كل الميل، نو تاسو میلان مکوي مکجری کل المیل کامل کوژواله سره. یعنی کچیر تاسو دوی کوروالاوي وي یا درې وي یا څلور وي او تاسو د هغوی تر مابین د زړه اختیارات په کنټرول کې نسی راوستای، نو داسې هم مکوي چې تاسو ظاهری اعتدال هم پرېږدئ، بلکې داسې بنه کوي تاسو به کوشش کوي کامل عدل بکوي، ظاهری پورا میلان به یو طرف ته نه کوي. فلا تمیلو، نو تاسو به میلان نه کوي کژېږي بنه. نو چې کله دا ظاهری حقوق اختیارولای سي هغه به اختیاروي. فلا تمیلو کل المیل، نو تاسو به نه کژېږي کل المیل په پورا کژېدلو سره. که مفوض وي خو باطنی صورت او قلبی اختیارات هم سم کوي، او که ستاسو تر وس وتلی وي نو ظاهری خو به خامخا لازموي سموي به. فتذروها، چې تاسو پرېږدي هغه کالمعلقه لکه معلقه زړول سوی. یعنی تاسو پوره کوژوالی مکوي چې د یوې کوروالا سره داسې معامله وکړي لکه یو رازړول سوی شي چې نه دي کوروالای او نه ستا څخه جلاوي، یعنی د بل چا په نکاح کې هم نه ده او ته مو سره تعلق نه ساتي. نو دا داسې وي لکه یو شی چې نه لاندې پر مځکه پروت دی او نه د چت سره مشتي بلکې په مابین کې راځړي، داسې بیا مکوي، دا کار به حرام دی. فتذروها، چې تاسو پرېږدي هغه بلکې د هغې ټول حقوق واجبه ادا کړي، د هغو څخه نشوز او اعراض مکوي چې تاسو هغه پرېږدي کالمعلقه لکه زړول سوی. د دې آیات څخه دا خبره ثابته سول چې الله عزوجل انسان په غیر اختیاري امورو کې نه رانیسي. کوم شی چې د انسان تر واک وتلی الله سبحانه وتعالی په هغه کې څوک نه رانیسي. ځینې خواران چې په علمي استعداد کې کمزوري وي او یا بیچارهګانو یو دوه درې د پښتو کتابونه کتري او یا په نور مسائلو باندې نه پوهېږي یا یې فقه جعفري د شیګانو فقه کتلي وي د هغو ملاوي، نو په دې رادیوګانو کې ځینې دغسې مسائل بیانوي، سړي ته د خندا وړ وګرځېدلی شي دا زیمړي دلته چا کښېنولي. خو دا قاعده ده چې قانون دی چې گربه میرو سگ وزیر و موشورا دیوان کند، این چنین ارکان دولت ملک را ویران کند. دا خو قانون دی. اوس دا جهال خو بس راغلی دغس. نو دلته یو دی یو وخت کې ما رادیو کې دغه څخه دا واورېدل چې د نارینه‌و دپاره د څلورو ښځو جواز نشته. ولی الله تعالی په سورة نساء کې فرمایلی چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، چې تاسو دا طاقت نه لري چې تاسو د خپلو ښځو تر مابین عدل وکړئ. دی بیچارهګۍ په دې نو خبر چې د سورة نساء په شروع کې آیات تیر سوی و چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، چې تاسو به نکاح کولی شئ هغه ښځې چې هغه ستاسو خوښې وي، یوه دوې درې څلور. وان خفتم الا تعدلوا فواحده، که تاسو بیریدلاست چې اعتدال به ونه کړي تساوا به ونه کړي نو بیا یوه ده. نو د دې آیات څخه دا استدلال کول چې څلور ښځې نو روا نه دي ځکه عدل نسی کېدای، نو د دې څخه دا استدلال کول قطعا غلط دي او دا استدلال د قرآن حدیث د مفهوماتو خلاف استدلال او دا د غرب څخه تاثر اخستی. وجه دا د تاسو دی آیات ته وګوري، آیات کې خپل الله تعالی د دې وضاحت کوي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، تاسو د دې طاقت نه لري چې تاسو عدل وکړي، یعنی قلبي برابري وکړي په مابین کې د ښځو. ولو حرصتم، که تاسو سره د دې حرص هم وکړي، فلا تميلوا كل الميل، نو تاسو کاملا یو طرف ته مه کږېږئ. خو د دې وروسته فلا تميلوا كل الميل څخه دا معلومیږي چې د دې سړي دوې ښځې، که دوې ښځې نه وي نو یوه طرف ته مایلېدل په کوم صورت کې راځي، خو د ده بیچاره ده یوه ښځه. میلان خو په هغه وخت کې راتلی شي چې دوې ښځې که یوه یي نو خو میلان څنګه کوې، خو د هغه یوه د میلانګر سړي هغې ته دی کوې که نه کوې میلان د یوه طرف ته. نو خو د فلا تمیلو کل المیل څخه خپله قرآن دا ښیي چې یعنې دوې ښځې دي، ته د دوی تر مابین اعتدال نسې کولی قلبي، نو په دغه صورت کې ته کامل مه کږېږه یوه طرف ته. مطلب دا چې ظاهري حقوق پر ځای کوه. دا بیچاره په دغه هم نه دی پوه سوی چې فلا تمیلو کل المیل دا خپله قرینه ده پر تعدد باندې، دا په دې پوه سوی هم نه دی. دا یو. دوم دا چې الله عز وجل د دې صورت په شروع کې یعنی د دې والمحصنات په شروع کې وفرمایل حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم، دا یې وفرمایل.
بیا ورسته الله تعالی وفرمایل تاسو راواړوئ وان تجمعوا بین اختین، او چې دا چې تاسو یو ځایوالي وکړئ په مابین کې د خوندو، دا تاسو ته روا نه دي، جائز نه دي. دا آیات 23 نمبر آیات دی آخري لیکل وان تجمعوا بین الاختین. الله تعالی فرمایي چې تاسو د دې څخه امن عیاس چې تاسو د دوه خوندو تر مابین جمعوالي وکړئ. نو معلومه سول چې مطلق جمعوالي شریعت نه دی منع کړی، ولی که مطلق جمعیت منع وای نو الله تعالی ولی فرمایي چې تاسو د دوه خوندو تر مابین جمعوالي وکړئ. نو ښکاره خبره ده چې دا نور شذو تر مابین جمعوالي جائز دي، د خوندو تر مابین جائز نه دي. که مطلق جمعوالي منع وای حرام وای نو الله تعالی به د بین اختین پر ځای باندې بین امراتین ویلی وای وان تجمعوا بین امراتین، او دام ناروا ده تاسو ته چې دوی ښځې جمع کړئ. نو چې بین اختین وویل او دومره اوږد عبارت اختیار کې اشاره دی ته ده چې جمع په مابین کې د اختین روانه ده، د نورو ښځو روا ده. عقل هم دا تقاضا کوي، د قرآن د ظاهري مفهوم څخه دا معلومیږي. دا یې دوا. دریم دا چې کچیرې د دې آیات څخه دا معنا فهمېدلی چې د نورو ښځو تر مابین جمعوالي نشي روا کېدلی، او دلیل دا دی چې تاسو اعتدال نشئ کوئ، نو بیا خو پیغمبر علیه صلوات و سلام تر مرګ د ساعته پورې نه کوروالاوي په نکاح کې، او د الله پیغمبر خپل هم قلبي تساوا نسوي کول. ځکه عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر علیه صلوات و سلام به د هرې کوروالا سره شپه تیره کړه، دا وروسته بیا دا دعا کول اللهم هذا قسمي، ای الله عز وجل دا زما تقسیم دی، دا زما تقسیم دی، فيما املکو چې زما په اختیار کې دی، یعنی چې زما په اختیار کې واغه ما وکړله، فلا تلمني فيما تملك ولا املك. نو ای الله عز وجل تمامه ملامت او په هغه کې چې زه مالک نه یم او ته مالک یې، نو تا ته اختیار دی او زما سره اختیار نشته، یعنی زما د زړه کیفیت زما په قبضه او قدرت کې نه دی، ته په دې باندې ما منیس. نو خدا دی پیغمبر علیه صلوات و سلام د مرګ در ساعته پورې تر څو چې د دنیا څخه تشریف وړه نو دغه وخت پورې نه کوروالاوي په نکاح کې، او د پیغمبر علیه السلام عمل د امت د پاره دلیل دی. نو کچیرې دا جائز نه نو دا د پیغمبر علیه صلوات و سلام عمل د قرآن دغه آیات سره په ټکر کې راځي، او د قرآن د دې آیات سره په ټکر کې راتلل یا به د آیات منسوخه بولي د پیغمبر علیه السلام په عمل، نو خو هم غلطه ده، او یا به د دې آیات دا غرض نه وي، بلکې د آیات مطلب دا دی چې تاسو باطینی تساوا او تعدل نسی کوئ. او بل دا چې د نبی علیه صلوات و سلام وروسته د صحابه کرامو په ژوند کې په سلهاو نه په زرهاو نه بلکې په لکهاو داسې مسائل پیښ شوي دي چې هغوی 2-3 کوروالاوې درلودل، او امت ته په تواتر دا خبره ثابته شوې، حتی چې ټول صحابه کرام تقریبا داسې تیر شوي دي چې 2 یا 3 کوروالاوې. د هغه څه وروسته تابعین، تبع تابعین او فقها، مجتهدین، محدثین، د امت په مليونونو علما صلحا هغه په تواتر سره دا عمل ثابت را روان دي تر اوسه پورې. نو کچیرې د دې آیات څخه دا منع وای نو بیا به د ټولو کسانو دا کار نه کوي، نو یا به دا چې دغه بیچاره به علم نه لري، جاهلی به وي، جاهلی مطلق به وي، او یا دا چې دی به دومره لوی عالم وي چې د امت یو فرد بلا تر اوسه په دې آیات نه وپوسوي، یوازې به دغه بارک په پوسوي. نو الله فرمایي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، تاسو طاقت نه لري ان تعدلوا چې عدل دی وکړي، قلبي عدل بین النساء فما بین کې د شذو، ولو حرستم کڅم تاسو د دې حرص وکړي، فلا تميلوا كل الميل، نو تاسو مکرېږي په کاملو کېدلو باندې مکرېږي چې ظاهري تعادل او انصاف هم پرېږدي، فتزروها نو تاسو بار پرېږدي دغه ښځه کالمعلقه لکه زړول سوې چې د خاوند بلل کېږي نه بې خاوند. وان تصلحوا کچیرې تاسو اصلاح راولي، یعنی مخکنی غلطی معاف کړي سره، وتتقوا او د خدای نه وبېرېږي، فان الله کان غفورا رحیما، نو یقینا دی الله عز وجل غفورا رحیما، پوره بخښونکی، رحیما پوره مهربان. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا کشیر تفرق راسی سر جلاسی دی دوالا،
یغنی الله نو بیا پروا بکی الله عز وجل کلن هر یو من ساعته پخپل پراخی سره وکان الله او دی الله عز وجل واسعا د پراخی خاوند حکیما د حکمت خاوند. په دې آیات کې الله تعالی آخري مسله بیان چې کله صلح باوجود کار نه سمېدي او د خاوند او کوروالا تر مابین زندگی سخت سوله نو شریعت بیا د ابتراق اجازت کړي. لیکن دې صورت کې الله تعالی هر یو ته اطمینان ورکړي چې لازمي نه ده چې خامخا بستا زندگی د سره تړلې او یا بد د زندگی ستا سره تړلې، بلکې الله تعالی به چې تاسو سره پیژندل نه هیڅ تعلق مو سره نو سره یو ځای کړه خپل تر مابین مو محبت سره در پیدا کړي. نو الله تعالی ته دا معاشره ده چې د افتراق ورسته تر دې خیر ځایونه درته برابر کړي. نو نه دي نارینه دا ګمان کوي او نه دي دا عقیده لري چې ګواکې کزه نوم نو دا ښځه به در په درسي او نه دي دا ښځه دا فکر کوي کزه نوم نو دا خاوند به در په درسي، بلکې الله تعالی به په خپل خیر او په خپل فراخي سره د خپل طرف هر یو په خپل نعمت باندې ونازي. مطلب دا چې د الله تعالی پر ذات سي عقیده درلودل پکار دي. په مشکلاتو کې مسائل الله تعالی ته حواله کول ډیر ضروری دي. لیکن دا یو خبره یاد ساتي، ما ته دا تجربه ده کله یو سړی ډیر نیک اعمال کوي او دعاګانې کوي خو دعا نه قبلېږي. دا ما تجربه کړې ده چې کله د یو شي په ارتباط زه دعا وکم څو وار او قبول نشي، ما ته دا معلومه چې غلطی ستا، زه بیا په غلطی کې فکر کوم چې دا ولې نه قبلېږي. وګورم داسې یو عمل پکې موجود وي چې هغه د دې دعا معنی. کله یو سړی دیندار وي ظاهري دعاګانې هم ډېرې کوي د مشکلاتو د حل لپاره، لیکن الله تعالی مشکل نه حلوي. داسې ډېر کسان به تاسو لیدلي. دا سړی دی په خپل ژوند کې وګوري کېدلی شي داسې یو عمل د ده صادر سوی او یا په الحال د عین مشکلاتو په وخت کې د ده داسې یو عمل صادریږي چې هغه باندې الله تعالی د ده ناراض دعا نه قبلي، نه د دعا قبلي او نه د په حق کې د نور دعا قبلي. د مثال په توګه زه مثال درته وایم، یو سړی دی دیندار سړی دی یو چا سره دعوه د په مشکلاتو اخته دي، نو د دعا د پاره ته هم وای خپلم په دعا باندې اخته دي، لیکن مشکل نه حل کړي. چې پښتنه وکي په کور کې د کوروالا حقوق نه پر ځای کړي، ځکه د الله تعالی نور بندگان جن ناراضي، نو په دې خاطر باندې یا مور جن ناراضي یا پلار جن ناراضي یا وړونه جن ناراضي. دا لازمي ده چې د الله تعالی څخه تخپل مشکل حلې تاب د نور حقوق پوره کړي او تبه حتی الوسع دا کوشش کوي. دا ما د تجربه ده چې هر کله زما څخه یو چا دعا غوښتي وي یا یو بل کار غوښتي وي او زه دغه لپاره دعا وکم، خاصه د دعا د قبولیت په وخت کې، لیکن بیا هم قبول نشي، نو زه بیا فکر کوم دغه سړی په حالت کې فکر کوم، پښتنه پس کوم د ورور څخه د بل چا څخه چې دغه سړی په کور کې څه حالت دی. دا څه خو باندې چې دلته زما مخته دیندار دی یا عام تور دیندار دی، کور کې څه ژوندۍ. نو زه معلومات وکم چې په کور کې ژوندۍ نه برابر، هغه دعا ما کړی ورته نه قبلېږي. حالانکه ما تجربه کړې ده چې یو څوک دعا وغواړي او زه ورته وکم دعا قبلېږي. دا یوازې نه چې دا زما بزرګي ده، بلکې دا د الله د پیغمبر قول دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان اسرع الدعاء اجابه دعوه الغائب لغائب. تر ټولو تیز دعا چې الله تعالی قبلوي هغه د غائب سړي دعا د غائب سړي د پاره چې غرض شي نه پکې کې د خدای د پاره په غیاب کې دعا ورته کوي طبعا الله قبلي. دا په چا پورې اړه نه لري چې دا پلانې بزرګ دی او پلانې غیر بزرګ، لیکن دا ضروری دی چې سړی دې ته وګوري چې د نور حقوق بیني تل کړي. نو الله تعالی فرمایي و ان يتفرقا کچیر دا سره جدا سي جلاسي نو یغنی الله کل من سعته. نو الله تعالی بغنی کی بیا پروا بکی هر یو من سعته په خپل پراخی سره، یعنی الله تعالی به د خپل د طرفه پراخی ورکی. نو نه دي دا نارینه دا فکر کوي چې زما بغیر به دا ښځه گزاره ونه کی او نه دي دا ښځه دا فکر کوي. وکان الله واسعا حکیما، او دی الله عز وجل واسعا د پراخی خاون حکیما د پوره حکمت خاوند د هر یو د پاره به مناسبه چاره ور پیدا کی. صدق الله.